اوسیدونکو لس کاله پس با آینده نسل تاسو ګورئ الکان به ډمان وي او جنکای به ډمی د وی سی آر او د ټي وي د برکت به زمون خزي ډمی وي او زمون زامن به ډمان دروغ وای زمون خزي به ډمی وي او ګورئ د ټي وي په پردا د ډمی چې کم فیشن دا خزي وګوري سباله هغه فیشن جوړ کړی او پکې سخانه کې روان د ټي وي په پردا د ډم چې کم فیشن الکانو ګوري سبا هغه فیشن الکانو جوړ کړی او پکې سخانه او کابل کې ګرځي آینده نسل با ډمان وی ډمان 18 کروڑ روپے د ټي وي د سټیشن افتتاح شوی و په صدر کې صدر صاحب افتتاح تراغله مونږ پکې قران ویل مونږ قران جشن خیبر کې وایو دوی ته نامه څه کیدی دا د ویجی ته میا نور جمال گدڑ شجڑ سب حلال دیو ملازو نور جمال نامه وا چرته گیدڑ وشته الکان ورتل دا گیدڑ خو حرام دی ورسو کوئی چارم دی زده ملازو حلال دی لار ول میا جی گیدڑ حلال کی مردار ول مردار کون کہندے کہ گیدڑ حلال وی جی نور جمال کہندے کہ گیدڑ حلال وی پھر ٹھہرو جد نور جمال نے کیا کہ میں کتاب ویکھاں کتاب راغستے دے وی سنو میاں جتھے میاں نور جمال گدڑ شجڑ سب حلال عزیزانو زمری اورزه گیدڑ او میلو رو غخته چراشی رور ولی جوړو میټینګ ده اغي چرال از مری ورته وي چې خبره دادا چې ښکار بکاو دینه پس خو په اتفاق ښکار بکاو خو په اتفاق وکاو گیدړو میلووی چې بادشاہ د زنګل چې مونږ سره اتفاق کوي مونږ نور د خدای څخه غواړو صاحب بل وځي چې غرته تلی دي یو خرواله ده یو وسای والده یو خرگوش والده چې ښکار راوړو زمری ورته وي چې زه خو بادشاہم د زنګل مشرم او میلو ته تقسیم کا هغه ورته الامر اوضح خبر اخلاص ده خبر صفا ده دا خرستا شو تم غټي دا خرم غټ دا ستاش او دا وسه زما عمر ده نو دا زما شو او دا گیدړم وړو کې ده او دا خرگوشم وړو کې ده نو دا د شو زمری چې یو سپېړه ورکه میلونه بوټي سترګي وېست اخو پرې ده چې د ځان په ویر اخته ده د گیدړ ته ته تقسیم وکا زر کو هغه چې خبر اخلاص ده دا خر به وسو خوري دا وسه به غرمیله خوري او دا خرگوش په دې د مازیګر چایش زمری ورته شاباس دغه سي تقسیم خلق کوي او په ایمان وای چې دا تقسیم دې زده کړه کم ځای هغه ویجی استاد مې پکې نشته دا تقسیم مې د میلو د سترګو نزدک ا میلو د خدای به وقوفو د ځاني سای پکې ویلا سترګې وته اوس کما ویلې چې یو پاوتی کبه پکې زمو خرم زما د سرم خطر وا او ما وی چې راشه د ارڅ د دک بابا چې د چا مرکز د چای
صوبه د چای الته تکم کوجای چې ته چې د چوار د چواریانو مشری بزوال. بیا زما متعلق یو خبره مشهوره ده د خره متعلق مشهوره شوی ده. داغه جواب ما اڅ شو زیړ والا مولا اواده جی اواده نو سره یو کیسټ ته هغه واوري. ما په کیسټ کې دا ویلي چې مولانا فضل الرحمن چې د مفتی محمود مرحوم زوی دی د تخر ویل یا بنظیر تخرا ویل دا شرافت ته نه دا تهذیب دی نه ټیک شو دا انسانیت ته نه کدا ټکه ثابت شو چې ما کړی ګیره به کلام او پخره به سوریږم. نعره تکبیر او کنی نو د پخې ډلې بچیا نور پراپګاندا لګی دي چې تا ما پورې داله کوي او تړلا. نو ما ته چاوي چې دا په خډمه څه ته وي مال په خډمه د ایرمنډې ډمې د لاهور چا د وړوکوالي نه خرابوي دا هغه د پخې ډمې زوی نور څه په لاس نه درتله. نو زما متعلق دي دا غلطه پراپګاندا وکړه. زه دومره کمینه او رزیلم چې د داسې خلقو متعلق به زه دومره ناشایسته الفاظ ویم. جګړې به کوم والله د مړی نه نیسم هر څه به کوم لیکن نازیبا الفاظ په جلسه کې ویل یا په تقریر کې ویل دا د انسانیت تقاضا نه ده. پاتې شو دا خبره چې مولیان ښځو پسې لاړ مولیان ښځو پسې لاړ. دا چې څوک وایي هغې ته ووایه چې د صدر ایوب په وخت کې تاسو فاطمه جناح ښځه نه وه. فاطمه جناح ښځه وه که نه د هغې اول سپورټ چا کړی نه 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 یو منټ صبر ولی قربان شو کړی ټیک شو اول سپورټ یې چا کړی دا تپوس ته وکړئ. دویمه ده چې فضل الرحمن ښځې سره ملاقات کړی په دې ملک کې چې ته اوسېږي تاسو په ایمان وئ په دې بنو کې بازار کې 2 لکه ښځې نه ګرځي. او زه د دوای په دکان ناست یم خو چې ګورم ښځه رانه نوځي چې ګورم ښځه رانه نوځي چې ګورم ښځه دا چل دی کړي او دا چل به کړي. په لاهور کې مې یو خبره کړې وه مال والله د دې ملک علاج ووټ او جمهوریت نه دی. د دې ملک علاج د ایران غوندې انقلاب دی. 12.5 کروڑه پاکستان دی چې 2 کروڑه مې حلال کړي نه نو دا 2.5 کروڑه د سړي ځامن کیږي نه. ته پوه شې په خبره 2 کروڑه به حلالو. مولیان ښځو سره مرګري شو. عزیزانو تاسو په ایمان وای که جماعت اسلامی والا دا خبره کړي دین دا تاسو که چې تاسو د مشر 2 غنټې په بند کمره کې بنظیر سره ملاقات کړي کنه ها کړي ده کنه وکیله 2 غنټې فضل الرحمن خدا سے ملاقات کولو چې کیمرامینان هم ورته ولاړو د په بند کمرې کې ور سره 2 غنټې ملاقات کړي کنه. دیکھو وګورئ کتار سکه خیر دی کتار سکه خیر دی. نو زما ستا دا سنبای د ګډې د فلم پروت دی او زما د چیلې د هر وخت کاری لکه شرم وکړي او په دې ګریوان کې وګورئ. بله دا چې ما پرون تا سره هم د مرګرتیا کوشش کړی تاسو ته ما ته مخامخ 3 شپې د چا په کور کې دا باز شوی او خبره چا نه منله. چا سره چې 2 ټانګې خلک نه
هغه ما سره په کوټه سیستم باندې باز کوي. دوه ټانګي اصغر خان غوندې سړی کینی کوټه سیستم باندې باز کوي. دوه ټانګي خلک ور سره دي. خبره خو تاسو نه منله. نو عزیزانو کته معنا شل کاله مخکې ښځې سره ملګری وی خیر دی. کته ننم ښځې ته مور وی خیر دی. او که ما ورته ښځې ته خور ویلې نو زه کافر شوم. دی خو وګورئ اگر چې زه د ښځو مزه ګوره سخت خلاف اول به دا بې نظیره مړه کوم یا به په کور کې کینو سخت خلاف. خدا جواب ستاسو د دې پراپګنډې کوم چې ته که یو ښځه بربنډه ګرځي او هغې ته مور وی نو خیر دی او که انما المؤمنون اخوتون باندې ما عمل وکړو نو زه پې کافر شوم. دی خو ګوره د مولا د ښځې لوی ملګری خو مولا دی را پیدا نه چې مولا ورته په غوږ کې بانګ وایي. مولا چې تا ته نه ویلي چې قبوله کړې دې د ملا صاحب که نه ته دې ښځې ته نږدې کېدی شي وایي لکه چې مولا نه ویلې ور نږدې به شي. بیا دغه مولا دی چې حلالۍ یې درته مولا په غوږ کې بانګ ورته مولا وایي جنازه یې درته مولا کوي. 200 قسمه طلاقونه دي د هغې علاج درته مولا ښیي چې غلط شي خطا شوې د خولې نه دې څه ووته. اصلي دوست خو د مولا دی د ښځې. ته خو ارامتوب دپاره ملګری بې غیرت. راشه پرون وګورئ د هندوستان یو ډم راغلی دی دلیپ کمار نامه ده. د وزیر اعظم او د گورنر په جګړه ده. یو وایي زه په ځان سوروم بل وایي زه سوروم. یو وایي زه سوروم بل وایي زه سوروم. بې حیا قومه بې غیرتو. زه خدای دې ستاسو بیړه غرقه کي چې تاسو د پاره څوک الیکشنې کوي تاسو د پاره څوک حکومت دې خلقو له جلسې کې دې خلقو دا خو د ګډې رونه دي خو چې څوک ورته شین بوټی وخوري هغې پسې بین بین نارې وي. دې قوم ته دم راغلی دی په سرکاري اعزاز یې ګرځۍ لګیا دی. نن د ضیاءالحق روټۍ ده په پنډۍ کې هغه ډم ته او د ټول پاکستان ډمې او ډمانې ورته راغوښتي. نن یې روټۍ ده. بله شپه په ګورنمنټ هاوس کې روټۍ وه د دلیپ کمار. نو سړو کې ناست دی او څومره معززین چې تللي دي نو هغې ښځې ځان سره بوتلي دي. ځکه نن سبا خو لوی معززتوب دا دی چې ښځه به ځان سره بوځې. ته به رستی او ښځه به دې مخکې تا نه به دې ښځه مخکې ستا دوست ته لاس ورکړي. دا زمونږ د زمانې معززین دي. نو تقاضا وکړه ښځو چې دا دلیپ کمار لږ دننه راولېږئ چې مونږ هم غاړې باسي. ما په پېښور کې ویلي چې واورئ که د چا فوټو مې دلیپ کمار سره ولیدو زما دې په خدای قسمي کم پرېږدم چې درنه مې پرتګونه نه یې ویستي. ستا په پاکستان کې شرافت او معزز هغه خلقو ته ویلی شي چې د چا ښځې او لوڼې بربنډې ګرځي. څوک د خپلې ښځې نه نه خبر څوک د خپلې لور نه نه خبر څوک د خپل زوی نه نه خبر. دا ستا د ملک معزز خلق